बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د محمد ریاض مخلص سره نن په دې نوي ویډیو کې نوی لیکچر کې موږ به نن ډسکشن کوو د انټرنیشنل سیستم اف یونټ په اړه کې دا ټاپک چې دی دا لیکچر چې دی دا د ټولو سټوډنټانو لپاره کاغه د فزیکس سره تعلق لري یا نه لري عام خواص لپاره دا ډیر زیات اهمیت لري نو موږ ډسکشن کوو په انټرنیشنل سیستم اف یونټ باندې خو دې نه مخکې لږ شارټ غوندې سمري تاسو ته وایم چې ورځ په ورځ څومره د ټکنالوژي د زیاتوالي د وجې نه سپیشلی د کمیونیکیشن ټکنالوژي د زیاتوالي د وجې نه په دنیا کې د دنیا چې دا یو بل سره نږدې کېږي د دنیا یو بل سره انټریکشن تعلق او لین دین او تجارت دغه څیزونه سیوا کېږي د دې وجې نه دنیا داسې جوړه شوې ده لکه یو ورکوټی کلی چې هغې ته په انګلیش زبان کې ګلوبل ورلډ وایي یا ګلوبل ویلیج ورته وایي نو دغه شان د ټولې دنیا یو بل سره د انټریکشن د وجې نه د یو بل سره د تعلق د وجې نه د لین دین د وجې نه دې لپاره د څنګه فزیکل کوانټیټیز دي د دوی میرمنټ لپاره د یونټو هم ضرورت دی خو مخکې به چې یونټ سیسټم و ټکنالوژیز نه وه یو بل سره کمیونیکیشن نه نو خلکو به د ناف تول د پیمایش لپاره څه څیزونه استعمالولو سمپل از دیټ په مثال په تور باندې پښتو کې چې موږ زموږ لوکل کم یونټونه وږی به د وزن لپاره استعمالېدو دغه شان یو لوښی به و هغې سره به د غنمو ناپ کولی شو چې هغې ته به یې وږی ویلو یا دغه شان د لویشت په ذریعې سره چې یو لویشت دوه لویشت دا څیزونو سره به میرمنټ کېده خو چونکې دا لوکل یونټونه لوکل استعمال و لوکل پیمانه وه په دې باندې به خلکو تر محدوده علاقه پورې دا یونټونه چلیدو خو چې څنګه دنیا ګلوبل ویلیج شوه دنیا یو بل سره نږدې شوه تعلق یې زیات شو نو دې لپاره په ټولې دنیا ته د یو څیز ضرورت و چې یو داسې د یونټو سیسټم د جوړ کړی شي چې هغه ټولې دنیا لپاره اسان وي او ټوله دنیا هغه پیژني او په اسانه باندې اکسس کولی شي نو دغه یونټ سیسټم ته وایي چې انټرنیشنل سیسټم اف یونټ دا انټرنیشنل سیسټم اف یونټ یو داسې سیسټم دی چې دا په ټوله دنیا کې په اسانه باندې پیژندلی شي او په دې یونټو باندې په ټوله دنیا کې لین دین تجارت چې څومره هم روزګار دی د پیمایش سره تعلق لري هغه په ټول دنیا کې همدغه یونټ استعمالي دې ته وایي چې سیسټم انټرنیشنل سیسټم اف یونټ نو زه انګلیش کې د دې ډیفینیشن طرف تاسو ته داسې کومه چې د سیسټم اف یونټ which is recognized throughout the world acceptable and standardized by United Nations د انټرنیشنل سیسټم او دا موږ سره یونټ سیسټم داسې سیسټم دی چې هغه په ټوله دنیا کې ریکګنایز وي ټوله دنیا کې په اسانه باندې پہچان کولی شي ټوله دنیا هغه پیژني اکسپټیبل اینډ سټینډرایز هغه د یونایټډ نیشن دی اقوام متحده دی چې د هغې دپاره هغه اکسپټیبل هم وي یعنې قابل قبول هم وي او ټولې دنیا لپاره یو سټینډرډ یو معیار هم وي نو داسې یونټ سیسټم ته موږ وایو چې انټرنیشنل یونټ سیسټم دې نه مخکې زه لږ دا یونټ باندې تاسو پوه کوم اکثر سټوډنټان دا کوېسچن کوي چې دا یونټ څه ته وایي یونټ اصل کې هغه پیمانه هغه څیز دی چې په کم باندې ته ناپ تول کوي مثال په طور باندې چې دکاندار تا ته څه څیز تلي کیلو او کم کاڼي چې په هغې باندې تا ته تول کوي دا ستا یونټ شو که مثال په طور دکاندار ته چې کپړه دې کټ کوي چې کم ګز سره هغه میرمنټ کوي دغه ګز ستا یونټ شو نو دغه شان د ټولې دنیا یونټ سیسټم اوس څه ته وایي دې طرف ته هم راځو سیسټم اف یونټ فزیکل کوانټیټیز په اړه کې ما مخکې ډسکشن کړی دی ا کمپلیټ سیټ اف یونټ فار آل فزیکل کوانټیټیز چې څومره هم موږ سره فزیکل کوانټیټیز دي فزیکل مقدارونه دي د هغې دپاره د یونټو یو سیټ مقرر کړی شوی دی نو هغه سیټ اف یونټ هغه سیټ د فزیکل کوانټیټیز دپاره چې کوم معلوم کړی شوی دی دې ته وایي چې یونټ دې ته څه وایي موږ سره سیسټم اف یونټ اوس دې نه مخکې موږ راځو چې د انټرنیشنل سیسټم نو دې نه مخکې بیا خلکو څه ګزاره کوله څه ترتیب کولو نو بیفور یونټ سیسټم فرست اف آل چې کوم څومره ساینسدانان دي هغوی په خپل یونټ چې کوم لوکل علاقه باندې کوم یونټ استعمال دي هغه به استعمالوي ظاهره خبره چې انټرنیشنل سیسټم و نه هغوی به څه کولو چې کوم د لوکل وایز یونټونو هغه به استعمالولو لکه څنګه مشهور ساینسدان دي تاسو دغه نوم پیژنئ نیوټن فرست اف آل چې پینډولم باندې ایکسپریمنټ کولو تجربه کوله هغه چې کوم یونټ د اوږدوالي لپاره استعمال کړی هغه 7 یا 8 انچ یو تار اغستی و یونټ هغه انچ اغستی و خو دا خبر یاد ساته چې د کم انچ دی موږ سره یا مایل دی یا ګز دی دا چې کوم یونټ دي دا د بریټیش یونټ دي دا صرف د انګلستان یونټ دي د انګریزانو
صرف د انګلند یونټس دي. نو دلته هم که موږ خیال وکړو اوس هم خلک میل استعمالوي چې دومره میله فاصله د پلاني ځای ته، یا موږ فوټ استعمالو 100 فوټه دا ځای دی، یا انچي استعمالو. نو زموږ بر صغیر چې دی دلته انګریز حکومت کړی دی، خاص کر برټش او انګلند، نو هغې نه موږ متاثره شوي. دا یونټ موږ په خپل ځان باندې هم اپلای کړي دي. دې وجې نه نو نیوټن چونکې هغه لوکل یونټ استعمال کو انچ وغیره، دغه شان څومره یونټونو خپل بوک کې دا سیزونه استعمال کړي دي. لکه مثال په طور باندې دې کې غټه مسله دا وه چې کوم یونټ سیسټم و چې دا سیټیز ټو سیټیز به ډیفرنټ کېده. لندن کې به انچا 100 سینټي میټر اخیستلی شوه، په بل سیټیز کې به نور 100 انچې اخیستلی شوه. نو د سیټیز وایز به هم په دې کې فرق و. نو دې وجې نه د انټرنیشنل سیسټم یونټ ضرورت پیښ شو. او دې نه بله خبره دا وه چې دې کې به موږ کنورژن فیکټر استعمالولو. لکه مثال په طور باندې موږ یو اونس معلوم کړئ چې اونس په مثال په طور باندې یو لیس چیز دی. مثال په طور باندې اونس موږ سره یو لیس چیز دی، نو موږ به وایو چې پونډ به څومره چیز وي. پونډ چې کله 16 اونس را جمع کړي هغې نه وروسته به یو پونډ جوړېږي. نو دغه شان دې ته وایي چې کنورژن سیسټم. یا مثال په طور باندې 12 انچز چې مونږ کله را جمع کړو دې نه به یو فوټ سیز جوړېږي. نو دغه سیسټم بیا د انګلند والا دغه ترتیب به مونږ استعمالوو. دې نه وروسته د اس آی یونټ چې دی یا مثال په طور باندې د سیمیلریټي 1 مایل دپاره دی وایي چې یو مایل کې مایل څومره فاصله ده 5280 فیټ چې دومره فوټ سره جمع کړي هغې نه به یو مایل جوړېږي. نو دې سیسټم ته وایي چې اونس پونډ ته کنورټ کول یا انچ سپیډ ته کنورټ کول، یا مثال په طور باندې مایل فیټ ته کنورټ کول، دې ته کنورژن فیکټر سیسټم وایي. نو دا فیکټر به استعمالېده. او اس آی یونټ د دې شارټ کټ نوم دی اس آی یونټ، یعنی سیسټم انټرنیشنل. اس آی څه مطلب دی؟ اس آی مطلب دی سیسټم انټرنیشنل. چې کوم یونټ سیسټم تھرو آؤٹ دی ورلډ استعمالېږي هغې ته اس آی سیسټم وایي. خو اس آی سیسټم دا انتهایی ډیولپ او ډېر بهترین سیسټم دی. دې کې دې څه استعمال کړي دي اس آی سیسټم کې؟ اس آی سیسټم کې دې چې دی استعمال کړي دی ډیسیمل نوټیشن. ډیسیمل نوټیشن دا مطلب چې هغه څیزونه چې هغه 000 سره تعلق لري، لکه 10 100 او مطلب 1000 دغه شان څیزونه دي ډیولپ کړي دي. لکه مثال په طور 100 اگزامپل یې ما تاسو ته دلته دي. موږ سره مثال په طور باندې 1000 میټر چې کله موږ راجمع کړو، څومره 1000 میټر چې موږ راجمع کړو دا موږ سره شي 1 کیلومیټر. اسانه غوندې خبره ده. 1000 میټره 1 کیلومیټر، او 100 سینټي میټره چې موږ راجمع کړو دا 1 میټر شو. نو دغه شان 100 ملي لیټره چې موږ راجمع کړو 1 میټر شو. دغه څیزونه چې دي دا انټرنیشنل لیول باندې استعمالېږي. ټوله دنیا دا پیژني، که ته امریکا ته ځي، جاپان ته ځي، روس، چاینا، پاکستان، چې کوم ملک ته هم ځي، که دا سیسټم انټرنیشنل یونټ ته استعمالوي هر څوک به دا په اسانه باندې پیژني او اکسس کولی به شي. او اخري خبره ده چې سیسټم انټرنیشنل کې موږ سره دواړه شامل دي، که بیس کوانټیټیز دي که ډیرایو کوانټیټیز دي. چېرته دا موږ نه وایي چې بیس فزیکل کوانټیټي دا موږ سره اس آی سیسټم کې راځي، سیسټم انټرنیشنل کې راځي، او بیس فزیکل ډیرایو کوانټیټي دا نه راځي. نه، دواړه به موږ سره راځي. څومره بوک چې نن سبا لیکل شوي دي ټول په انټرنیشنل یونټ آف سیسټم باندې چلیږي. بیا هم که د دې انټرنیشنل سیسټم یا یونټ په باره کې ستاسو تپوس پوښتنه وي یا څه هم دې ریلیټډ تپوس لرئ فزکس کې یا های لیول، نو تاسو تپوس کولی شئ. محمد ریاض مخلص نه. او نن په دې ویډیو کې راکړئ ماته اجازت، او دا زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، کمنټ وکړئ، شیر کړئ نور ملګرو سره هم، او په لوی الله مو سپارم. شپه مو بخیر.